اوس عمر عامه ته تزاوتول عمر عامه او څه تعریف وو عمر عامه یو مفهومات ته وایي چې د موجود درې قسمه دي درې وړو تعریضي یا دوو تعریضي درې کم دي واجب جوهر عرض یا د درې وړو تعریضي یا دوو ته پکې عارضي یعنی واجب جوهر تعریضي یا جوهر عرض تعریضي یا عرض واجب ته ځای نو موجود دو په نسبت درې قسمه ده الواجب والجوهر والعرض نو مرامه هغه مفهومات ته وایي چې د درې وړو پر محمول واقع وي درې وړو تعریضي یا پکې دوو تعریضي دا مرامه است اوس دا مثال تقسیم دی مرامه کوي فإما ان يشمل الاقسام ثلاثه یا خدا شامل عارضی درې وړو ته او يشمل الاثنان منها یا دوو تعریضي دا ګوره اي ما لا يختص بقسم من اقسام الموجود دا دی مرامه تعریفو ما هغه مفهومات دي لا يختص چې نه خاص په عروض سره عروض یو سره نه خاص یو تعریضي لا يختص نه خاص په عروض سره بقسم من اقسام الموجود په یو قسم پورې د اقسام د موجود نه پهله اقسام د موجود کم دي وی التي الواجب والجوهر والعرض دا واجب دا جوهر دا عرض دا یو سره نه خاص فإما يشمل الاقسام ثلاثه یا شامل درې وړو ته کل وجود والوحدت لکه وجود وحدت اوس ګوره وجود ته وګوره وجود یو مفهوم ده درې وړو تعریض ده الواجب موجود والجوهر موجود والعرض موجود دا موجود درې وړو تعریض ده وجودم درې وړو تعریض ده الواجب وجود والجوهر وجود والعرض وجود درې وړو ته وجود تعریض ده ام موجودم درې وړو تعریض ده وجودم امور امونه ده موجودم امور امونه ده دا مفهوم الوجود والوحدت وحدتم درې وړو تعریض ده اوس دغه د سوال کې چې لکه وحدت چې ته درې وړو تعریض ده وحدت خو صرف واجب الوجود کې ده آیو ده جوهر خو کلی کثیر صدق تا خو ډیر افراد دي عرضم کلی کثیر صدق تا ډیر افراد دي نو وحدت حقیقی صرف واجب تعالی کې ده جواهر خو ډیر دي اعراض ډیر دي نو وحدت څه ور تعریض جوهر تا ده جواب کوي ده وایي چې دا جواهر اگر کا ډیر دي او دارنګه اعراضم ډیر دي لكن له وحدت ما باعتبارین دا جواهر پر یو وحدت اعتباری استا اعراض پر وحدت اعتباری استا یعنی وحدت عام د حقیقی کا اعتباری وي نو واجب تعالی خو واحد په وحدت حقیقی دا خو یو ده جوهر نه د واحد په وحدت حقیقی کثیر حقیقی ده خو واحد بل اعتبار ده اعراضم نه د واحد حقیقی بلکې واحد بل اعتبار ده څنګه اوس جوهر خو کثیر واقع ده ډیر افراد دي خو دا ډیر افراد واحد بل اعتبار دي چې او وحدت په جنس الجوهر کې ده دا جنس جوهر خو یو ده نو په جنس جوهر کې ټول شریک دي نو دا وحدت اعتباری چې جوهر دي ټول دا سه اعراض اگر که کثیر افراد لري خو دو پر وحدت اعتباری ده چې وحدت فی جنس الاعراض ده ټول تعارض و یو اعراض نو وحدت په واجب تعالی کې وحدت حقیقی او په جواهر او اعراض کې وحدت اعتباری یادا یا وحدت اعتباری دا د جواهر او اعراض چې ټول افرادو کې وحدت اعتباری ده چې وحدت حیات الاجتماع ده دا ټول ته یو حیات اجتماعي عارض ده دا ټول ته یو حیات اجتماعي عارض ده دا سه اعراض ک ډیر دي یو اشخاص ډیر دي خو حیات اجتماعي یو ده چې جمع کې نو حیات اجتماعي یو ده نو وحدت عام ده که وحدت حقیقی وی لکه واجب تعالی ته چاریز ده که وحدت اعتباری لکه جواهر و اعراض ته چاریز ده
دو کې وحدت اعتباری یا په اعتبار د جوهری جنسی سره ده یا په اعتبار د عرضی جنسی سره یا په اعتبار د حیات الاجتماع سره. ځکه وایي کل وجود والوحدت لکه وجود او وحدت. اوس دا جواب کې سوال نه دا من چې صفحه پرې دا حاشا دی علامه هروي دا متن ته ګوره. فإن كل موجود وإن كان كثيرا دا جواب کوي هر موجود یعنی د جوهر هر موجود د عرض هر موجود وإن كان كثيرا اگر کا ډیر دی له وحدت ما لیکن دو پر یو وحدت تنوعی له وحدت ما یو نوع وحدت استا بی اعتبارین په یو اعتبار سره چې هغه اعتبار د جوهر ده اعتبار د عرض ده یا اعتبار د حیات الاجتماع ده. دا جواب تیر په خبره کړه. یو جواب بل چا کړای ده هغه دا ده چې د جوهر په هر فرد کې خدا نه ده ضروري چاته د وحدت عارضی د عرض په هر فرد کې خدا نه ده ضروري چې کل فردین ته ده چې دا کل فردین ورته موضوع کې او وحدت تعارضی دا چې د جوهر کل فردین موضوع کې او وحدت تعارضی د جوهر کل فردین ته وحدت وروز نه ده ضروري د عرض کل فردین ته چې دا ورته مبتدا کې وحدت نه ده ضروري چې ورته عارض دي بلکې یو فرد کافی ده لپاره د وروز الوحدت. نو جوهر کل فردین چې مبتدا کې هغه ته وحدت نه ده عارض کل فردین هو ډیر دي خو یو فرد چې پکې واخلې لکه تار واخلو بس دې ته وحدت عارض ده. عرض کل فردین ته وحدت نه ده عارض خو چې یو فرد پکې واخلې لکه دا بیان چې د جمعات تعریض ده دغه یو فرد چې پکې واخلې دې ته وحدت عارض ده. نو دا نه ده ضروري چې د جوهر کل فردین ته د وحدت عارضی د عرض کل فردین ته د وحدت عارضی بلکې فرد ما د جوهرم کافی ده لپاره د وروز الوحدت. یو تم کافی وروز الوحدت پر یو ز کافی وروز الوحدت پر دا سه اعراض کې هر عرض کافی ده لپاره د وروز الوحدت. لہذا دا جواب هم ممکن ده لیکن دا جواب دومره چې ضعیف ده. وجه د ضعف دا ده چې مش کلام په جوهر په عرض کې ده مش کلام په فرد الجوهر کې نه ده یو فرد کې ان په فرد العرض کې ده. مش کلام په جوهر په عرض کې و چې واجب جوهر عرض دي دي ته عمر اماری دي یا درې وړو ته یا دوه ته فرد الجوهر کې خو کلام نو ان په فرد العرض کې کلامونه ډېر وجه دا ضعیف څه جپسه بل پاڼه والا دا متن ده. وکل ماهیت والتشخص عند القائل بانه الواجب له ماهیت مغايره لوجودي والتشخص مغاير لماهیتي. بل مسله تکي بل مثال درکې چې درې واړو تعریض لکه ماهیت چې درې واړو تعریض یا تشخص درې واړو تعریض. ماهیت درې واړو تعریض ده تشخص درې واړو تعریض ده. ماهیت چاته وایي ما به شی هو یا مقول فی جواب ما هو. ماهیت بنا چې جواب ما هو کې راځي چې ته په ما هو سوال وکې چې زید ما هو نو جواب کې انسان علی دا انسان ماهیت ده. چې ته په ما هو سوال وکې چې انسان ول بکر ما هو جواب کې حیوان راځي دا ماهیت ده. نو ماهیت په معنا د مقول فی جواب ما هو یا ماهیت په معنا د ما به شی هو هغه اجزا چې عین شایوي هغه اجزا چې عین ماهیتی لکه حیوان ناطق دا ما به شی هو ده یعنی دا داسې اجزا دي چې عین انسان ده غیر نه ده انسان. دغه ماهیت په معنا د ما به شی هو سره چې عین شایوي فرق د ماهیت د شی د اجمال د تفصیل فرق ده. لکه حیوان ناطق ماهیت ته انسان ذل ماهیت ته دا شایله نور فرق د اجمال تفصیل ده. نو خارج کې یو دی حیوان ناطق عین انسان ده چې دغه حیوان ناطق له وجه انسان په انسانیت پاته ده. حیوان ناطق لره کې به انسان په انسانیت نه پاته بیا فرسونه جوړی لا ابل. نو ماهیت دو معنی یو مقول فی جواب ما هو لکه انسان په جواب ما هو کې حیوان په جواب ما هو کې راځي. بل معنی ما به شی هو ده چې عین شی
شاید د منځ کې فرق بالاجمال او تفصیلی دا ماهیت چې واخلې یا تشخص واخلې په معنا د ما بالامتیاز دا امور عامونه دي. دا درې واړو تعریض دي. واجب تعالی پر ماهیت شته، دارنګه جوهر پر ماهیت شته، عرض پر ماهیت شته په معنا د ما به شی هو وسره. ته جوهر نه اته ماهیت چې د ما به شی هو ودا حیوان ناطق. دا جمعه جوهر ده اده ماهیت چې د ما به شی هو ودا چې کوم دای د خدای ماهیت تکن دا عیني جمعه ته دا دیوالونه دا لرګي وغیرہ دا څه شي چې دي دا ماهیت ته دا ما به شی هو ودا. ان دل وجنه جمعه په جمعه پاته ده کدا و نه لري کې به جمعه ختم شي. نو ماهیت په معنا د ما به شی هو وسره واجب تعالی پرسته چې عین واجب تعالی ده، جوهر پرسته چې عین جوهر ده، عرض پرسته چې عین عرض ده. خو چې کوم شای هغه ماهیتي درې واړو تعریف وقت تشخص په معنا د ما بالامتیاز واجب تعالی کې ما بالامتیاز ته دا ور تعریف ده، جوهر کې ما بالامتیاز ته دا ور تعریف ده، عرض کې ما بالامتیاز ته دا ور تعریف ده. دا ویلا وکل ماهیت او تشخص یا لکه ماهیت تشخص ماهیت په معنا د ما به شی هو وسره یا مقول فی جواب ما هو والتشخص التشخص په معنا د ما بالامتیاز دا امور عامونه دي درې وړو تعریض دي. اوس دغه د سوال کوي چې لکه دا درې وړو ته چیرته تعریض دي دماغ خراب دا خو درې وړو ته نه دی وی ولې وی ماهیت په واجب تعالی کې عین وجود ده، ماهیت په ممکن کې غیر وجود ده. نو ماهیت واجب تعالی وجود سره یې کیو ده او ماهیت په جوهر پارس کې غیر وجود ده. نو دا خو درې وړو ته نه ساري ځکه ماهیت چې عارضه او پس بیا عارضه چې یو معنا د ماهیت په درې وړو کې واجب تعالی کې عین وجود د تاسو ویل دي چې واجب تعالی او ماهیت وجود یو دي، یعنی وجود خو بل څه نه ور خو چې کومه ماهیت ولا عین په خپل وجود بل څه نه مستفاد نه او په ممکناتو کې وجود ماهیت کې مغایرت ده. انسان ماهیت و تا وجود نه لہذا ماهیت په واجب تعالی کې چې عین وجود څه په ممکناتو کې غیر وجود څه نو کله درې وړو تعریف درې وړو ته نه تعریف یا تشخص ترایسه تشخص په واجب تعالی کې عین وجود ده، وجود عین ماهیت ده. الله پاک ته وجود حقيقي لکه ماهیت سره عین ده دا په خپل ما بالامتیاز ده کنه دا تشخص ته دی واجب تعالی. نو تشخص عین ماهیت ته په واجب الوجود کې په تامه کې تشخص زائد علی الماهیت ده. تامه وجود په ماهیت زائد ده نو تشخص هم دغه وجود ده دا په ماهیت زائد ده. لکه وجود مستفاد من الغیر ده تشخص موږ مستفاد من الغیر ده. تشخص چوک ته مشکل خدغه وجود مده او وجود په ماهیت زائد وو علت را کړه دا وجود دا چې تشخص زائد علی الماهیت سره تشخص خو درې ورته نه ساري. دا جواب کوي دی وای ان دل قائل دا په یو مذهب مبني ده هغه دا چې واجب تعالی کې ماهیت غیر وجود ده لکه په جواهر او اعراضو کې غیر وجود ده او دارنګه لکه ممکناتو کې تشخص غیر ماهیت ده په واجب تعالی کې تشخص غیر ماهیت ده. ان دل قائل دا په یو مذهب باندې مبني ده چې دا مذهب د اشعری ده. نو په دغه مذهب باندې مشکلام مبني ده چې واجب تعالی کې ماهیت وجود غیر دی تشخص غیر ماهیت لکه په جواهر او اعراض کې ماهیت تشخص غیر دی ماهیت وجود غیر دی ځکه ویل ان دل قائل دا مبني ده په یو قائل باندې قول پر قائل بیان الواجب چې اوای چې واجب تعالی له ماهیت مغایره وجودي چې واجب تعالی پر ماهیت ته غیر وجود ده او تشخص مغایر لماهیتی واجب تعالی پر تشخص ته غیر ماهیت ويشمل الاثنان منها دوم قسم امور عامت شا نو په جواهرو کې غیر صفو واجب تعالی کې غیر څه ماهیت وجود غیر څه نو خو ماهیت درې ور تعریض ده کنه تاسو تشخص غیر ماهیت ته جواهر اعراض واجب تعالی کې نو درې ور تعریض کنه ويشمل الاثنان منها دوم قسم امور عامت ته بیان یو هغه قسم امور عامت يشمل الاثنان منها چې دا عارضی دوه ته منها د دریونه واجب جوهر اعراض کې دوه تعریض بس یو قسم دا امور عامت وي دې مثال بچرنګي کل امکان الخاص والحدوث والوجوب بالغیر والکثرة والمعلولیت. امکان خاص خو دې ته وایي چې وجود ادم دواړه برابري نو دا جوهر تعریض ده ارسته واجب تعالی ته نه داري. حدوث خو حدیث خو
بزمان حدوث ته متکلمین حدوث زمانی منی نو حدیث بزمان خو خالی جوهر عرض ده واجب تعالی سبحانه خو نه ده حدیث والحدوث نو حدوث دواړو ته عارض ده والوجوب بالغیر وجوب غیری وجوب غیری څه معنا یعنی هغه ضرورت چې علت لوجي لکه موږ تاسو ټولو کې وجوب غیری ده یعنی موږ کې دا وجود چې ضروری ده یو وخت پورې بالغیر د علت لوجي ده علت موږ ته ټیم را کړی ده موږ وجود ضروری کړی ده نو وجوب غیری صرف په جوهر پارس کې ده واجب طلاق کې وجوب غیری نه خو بل څه نه ده محتاج والکثرت والمعلولیت کثرت معلولیت کثرت څه ده دا جوهر عرض تعریض ده واجب طلاق خو کثرت نه ده عارض والمعلولیت دا امور امونه ده معلولیت جوهر عرض کې ده واجب طلاق خو معلولیت نشته فإن كل مشترکه بین الجوهر والعرض دا درې وړه چې د ما مثالونه درک دا ټول مشترک دي بین الجوهر والعرض جوهر عرض منځ کې په پیړ اوس وای قال هذا لا يكون العدم والامتناع والوجوب والقدم من الامور العامه ويكون الباس عنها هنا على سبيل التبعيه دغه سوال کې چې شا تو مرامه دي ته وای چې درې وتاری دي یا وای دوه وتاری دي بیا تاسو په مرامه کې عدم ذکر کو امتناع ذکر کو نو عدم خو عدم امتناع خو یو ته نه داري واجب طلاق کې عدم ستا نه جوهر کې عدم ستا نه امتناع کې عدم ان په عرض کې عدم ستا امتناع تاسو ذکر کو نو واجب طلاق ممتنع ده نه جوهر ممتنع ده نه عرض ممتنع ده تاسو مرامه کې عدم ذکر کو هغه یو ته نه داري دا ټول موجود اقسام دي واجب موجود ده جوهر عرض موجود دي دا خو د عدم اقسام نه دي دا خو د امتناع اقسام نه دي دا خو د موجود اقسام دي نو عدم هم یو تعریض نه ده امتناع یو تعریض نه ده دا چې تاسو وجوب ذاتی ذکر کو وجوب ذاتی چې ذات من حيث ذات واجبي غیر له وجوب نه وجوب ذاتی چې معنا ذاته واجب لذاته لا لغیره چې ذات له وجوبي یعنی په وجوب کې دا مستقلی بل ته محتاج نه تاسو وجوب ذاتی هم ذکر کو نو وجوب ذاتی خو صرف واجب تعالی کې ده واجب بذات ته ذات واجب بذات ته غیر ته نه محتاج جوهر عرض هغه واجب بالغیر دي هغه خدای پاک ضروری کړی دي یو واجب کړی دي دا چې تاسو قدم ذکر کو قدیم خو صرف یو واجب تعالی ده نو ټول حدیث به زمان دي پرای متکلمین دغه متکلمینو کتاب ده دا یو کماو کتاب نه ده متکلمین وایي چې قدیم صرف یو ذات تعالی پاک دا نور کل کائنات حدیث به زمان دي نو تاسو عدم ذکر کو امتناع ذکر کو وجوب ذاتی ذکر کو قدم ذکر کو دا خو نه دوه تعریض نه درې تعریض بیا ولې ذکر کو تاسو په مرامو کې دا وایي دا تردن للباب طبعا ذکر کو دا مرامو نه دي ځکه وایي قال هذا بنا پدې چې مرامه دي ته وایي چې دوه درې تعریض یا دوه تا لا يكون العدم والامتناع نکیږي عدم امتناع وجوب ذاتی قدم من الامور العامه دا مرامه نه دي ويكون الباس عنها هنا کیږي باز دي امورنا هنا دلته په مرامو کې على سبيل التبع دا طبعا وتردن نه على سبيل القصد والاختيار خلاص